پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل فرمایي چې ما په چا باندې اسلام پیش کړای دا مانه دلیل غوښتای دا ما سیوا د ابو بکر نه رضی الله تعالی عنه چې ما چور تیالی دی بغیر د دلیل نه کیسه منلې ده چې کله خپل سړی دلیل تر نه وغواړي بیا په دې پوهه چې پتا باندې دور ډېر اعتماد نسته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات ومثلا من الذین خلوا من قبلكم وموعظة للمتقین. اللہ تعالی فرمائی په سورہ نور چې په تحقیق سره ما نازل کړي دي الیکم تاسو طرف ته آیات مبینات واضح احکام واضح خبره واضح نشانیګانې چوره په وکر باندې الله تعالی وای خبر ته تکي کور ته به چټیم داخليږي چا کر به داخليږي چا کر به نه داخليږي زنانو ته چوره وای خبر قران پاک غوندې عظیم شان کتاب چې بیان کړه. نو الله تعالی فرمایي چې واضح معیار شاید ته بیان کړل و مثلا من الذين خلوا من قبلكم ا مثال می ته بیان کړ دی خلق وال چې اتر سلی مخ چې تاسو نه اكم خلق لل هغه خلق لل چې د کومې برایګانې الله تعالی بیان کړي چې داسې مکه ودا به ټوله دوه کولې. بیا الله تعالی فرمایي و موعظه نصیحت للمتقین لپاره د متقینو ده چې څوک دغه نصیحت نه فائدہ واخلي. الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. دا چې کوم رکوع شریسه دی چې الله تعالی د درې قسمو خلقو ذکر کوي. اول نمبر باندې هغه خلق دي فطرتی طور باندې پیدایشي طور باندې هر چا په زړه چې هر چا په نیچر چې الله تعالی د توحید او د ایمان وال طاقت ای شایده مور پلاره ماحول کله هغه سکرواټه مړه کی داسې ماحول دته میسر سی چې ګرد ارد گرد نه ایره پرتی نو هغه بل سکرواټه سره ایری سی. نو جگہ خو پیغمبر علیہ السلام فرمایي کل مولود یولد علی فطرت الاسلام چې هر یو بچای چې کوم پیدا کیږي عادي اسلام په فطرت پیدا کیږي خو بیا مور خپل لا يهوديونه جوړ کی یا نصرانی یا مجوسیونه جوړ کی. نو بازه داسې خلک چې اده چې کوم هغه شولا پرتای دی توحید والا چې چرنګ تیلای ورنږدې کیږي ا دوره پیلاوسی جنا وچ خاصی وچ خاطو تیلی پیټرولی چې معمولی قدر تیلا ورنږدې کیا داسې لمباو کی وای دین السابقون الاولون مراد دي هغه صحابه مراد دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې حالت ایمان راوړاو چې هیڅ ایمان نه پر راو. وای ډېر مزدا کې د دیوال ابو بکر صدیق ته رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل فرمایي چې ما په چا باندې اسلام پیش کړای دا مانه دلیل غوښتای دا ما سیوا د ابو بکر نه رضی الله تعالی عنه چې ما چور تیالی دی بغیر د دلیل نه کیسه منلې ده چې کله خپل سړی دلیل تر نه وغواړي بیا په دې پوهه چې پتا باندې دور ډېر اعتماد نسته نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کوم مقام الله تعالی د ورکړای دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډیر زور پسې وکړ خو پسې ونه رسید. د صلح حدیبیه په موقع باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه او ته ویلا او ته فرمایل چې احرامونه وتړو عمره ته وجوده کیسه ته سوچ وکړو تاسو ورېدل ډیره د خو په دغه طرز باندې وسوارو نو چې عمره ځخ اوس پچا وسی چور خوان کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د صحابه په کالو په مکه باندې بانو منه شپږ کاله خو یې سلی و چې په بانو بیا په مسلمانو باندې د عمره د خانه کعبه زیارت زیره اوسې نو ته چې وای خوشي بیا چې هدي نه ټول صحابه احرامونه وتړل
د حدیبیه په مقام باندې کفارو دو بند کړل، جوړه وسله شرطونه ولګېدل، خو ډېر سخت شرطونه ولګېدل. په یوه شرطو چې یو شرط دا و چې مسلمان به جی عمره به نه کوي، بل کال به راځي خالي 3 ورځې به عمره کوي، 3 ورځې به خانه کعبه دو تلایه کېږي. تورې نه ما سوا بل اصله به مې رارهي، تورې به رباسي نه. که چیرې دونه یو سړی مدینې نه مکې ته راغی موږ به یې نه ورکوو، که مکې ول مدینې ته لاړ بیا به موږ ته راکوي. په ظاهره خو دا ډېر ګران شرطونه وو، خو چونکې دې چې ډېرې ګټې وې هغه په خپل ټایم بیانوو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې تاسې احرامونه خلاص کو. نو بعضې جذباتیانو صحابه حکم یې ومانه، خو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام ته رګړ څه خیمې ته چې یا رسول الله ته د الله تعالی پیغمبر نه یې وایه، وایي بیت الله دا د الله تعالی کور ده، وایي دا وایي موږ ولې دا شرطونه ومنو، موږ به جهاد سره وکړو. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما ورته ویل چې ولې تا نه و داسې ویلي چې عمره به کوو. وی چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل د کیسې د غوږ ونیسه چې هو ما ته ویلي ولل چې عمره به کوو، خو داسې خو مې نه و ته ویلي چې 6 کال به وي که بل کال به وي. وایي ښه، وایي بیا موږ 2 سره جهاد ولې نه وکړو. نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې زه چې کوم اکه چې وایم زه له واخې بنیاد باندې غږېږم، زه له خپل جان نه چې نه وایم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه روتم پیغمبر علیه السلام نه، خو چې کومه هغه جذبه مې وه هغه ماته غیرت راته سور نسه. بیا فرمایي چې داسې نږدې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولا خیمه وه ایله تصیخ ورنه چې کوم سوال ما په پیغمبر علیه السلام کړه، او دا فرمایي هغه مې په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې وکړ، چې کوم جواب په کوم الفاظو سره پیغمبر علیه السلام ماته جواب را کړی و په هغه الفاظو سره نه کم نه ډېر، ابي عینه هغه سي جواب ماته ابو بکر صدیق را کړ رضی الله تعالی عنہ. اول خبره وال جواب چې ول پیغمبر علیه السلام نو فرمایلی چې عمره وکاو، ویل چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې فرمایلی ولل خدا سي خو نه ویل کنه چې شر به کو قبل کال به وی چې ما ورته ویلا چې بیا موږ 2 سره jihad ولې نه وکړو. وای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دغه الفاظو سره ویلا چې ساده سره پیغمبر علی السلام چې جان نه خبر نه کوي کنه، واخې بدر چې دای واخې چې ورته وایي هغه سي دای خبر کوي. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای چې ضرورت نه خپل خیمه ته لاړه، ادا سي جان سره مې سوچ وک چې کته ډیر کوشش وکې کنه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مرتبه ته بیان سره رسیدل، لکه دالته بیا د زین نور په خلاص کنه چې خو پیغمبر علی السلام وای ابو بکر صدیق صاحب یو دین ډیر خوش جواب ورک چې کله پیغمبر علی السلام ته فرمایل چې احرامونه خلاص کو، نو اول احرام چا خلاص کو؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. چا ورته ویل تا ډیره بیړه وا وته ما بیړه نسته ده، او پیغمبر علی السلام خلې می تړلای وو، په پیغمبر علی السلام خلې می خلاص کو، بس دې چې قبل کیسه ستانه معنی دا ده چې ما وک مرزي ستانه ده. یو ورځ پیغمبر علیه السلام سبا ور جمین آباد مخرواړو چې چا دی بیمار پرسی کړی دا. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې یا رسول الله و سبا ور سکنه اوس پدین آباد اوس خلک بیمار پرسیګانی کوي، به چې پیغمبر علیه السلام فرمایل چې تلش کی صبر هوکا کنه. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې یا رسول الله ما ملګری عبدالرحمن ابن عوف بیمار ده رضی الله تعالی عنہ، بیا جامع ته چور وجین درغله دوره سخت بیمار و. نو دایما خوستان وخت چملی ما ته د طبيعت پته ده، خو تهجد ته خامخا چ کیږي. بیا ما خوستان نو ورنه ما ویله و دبي اپ تهجد ټیم ورنه بیا د تهجد ته چیک و، بیا مې بیمار پرسی وکړه. دلته موږ تاسو ته نقطه دا ده پچې چې سړی د تهجد ته چګیږي، بوډاګان نه خالی. زه خبره اکثر نوجوانانو ته کوم چې نوجوان کور چې نیک سي ادای تهجد ته چې کسي کا ازن قاعده کا جن قاعده ټول کور روح ور سره اړيږي. تاسو چیرې 1 to 1 ملاقات ذایقه چکل نه ده. په دې خو موږ خوشیرو چې وزیر اعلی سره مې 1 to 1 ملاقات وک، الله تعالی سره 1 to 1 ملاقات
چې سړی په 4 بجې چیک سي 1 غنټه ټیم چې په 4 نیمه چیک سي بیا تهجد کوای سي چې په 6 منټه کم چیک سي بیا تهجد کوای سي بیا که پسې ود کېدل که تلاوت وکاو نو دا نوجوانو نه دا درخواست چې دو دې په ټیم چملي ا تهجد په ټیم باندې په تهجد چې اخلاص ډیر دا چا پاره نه کیږي د خوږه کم بلنه چې چیږي یو ورځ بچا پر چیک سي لا دوه ورځ نو دا لږ عاجزانه ریکوست ټولو ته وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا و فرمایل وای چا چیرې مسکین ته غریب ته مړی ورکړی دا ابو بکر سی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې یا رسول الله اوس خلا جامع وصله اوس چې کورو ته لاړ شو به پته لګي ویل چې پیغمبر علیه السلام فرمایل چې ته لږ کیسه خو کنه غلای سا دا فرمایي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته چیکس لای الفاظ ادا کړل چې ما بچی چیکس لیول مور لجمنه مخ چې مړی وته پخا کړه وږي ولل نو چې دوه ته مړی د ولا کنه دالنه فقیر دروازه وټکوله چې شامل دي خړلی نو فقیر ته مړی ورکړه عمر فاروق فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو بل سوال وکړ وای خلکو دال قتل عمر فاروق فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې ما ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته قتل ویل چې جواب ورکړي خلیدای لکه دای فرمایي چې کزه ډیر کوشش وکړه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مرتبه ته نصر رسیدای نو نور علی نور لفظ راغلی دا په دې سبق شي دینه مراد هغه صحابه دي چې السابقون الاولون دي سر باندې ابو بکر صدیق ته رضی الله تعالی عنہ دوم نمبر باندې هغه خلکو بیان کړای دا چې هغه زړه چې د ایمان والا ذره برابر کتره نه پرته الله تعالی دې داسې نه وکړي الله تعالی دا دولت مشترک کړای دا دعا دې سره پښتو چې غواړي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا چې یو ورته د وس هدایت درته وکړو اوس مو بیا زړونه کاږه مکه پښتو چې دی وایي کچا دار بینه ورجی وای دین هغه بدبختی خلک مراد دي کافرانو نه مراد دریم هغه خلک دي چې په ځل چې ایمان نه خوشی ګړې کوي غیر مسلم شي ګړې کوي ان الله دا شي ګړې معتبر نه دي د نه معتبر والی مطلب دا چې په آخرت شي چې برخه نسته دي یی دنیا چې الله تعالی د سره شي ګړې وکي وای د دغه خلکو مثال دا چې د لکه پیران او بچ مړو ته وایو دا سخته ګرمینی یا روډ باندې دا شکاري لکه وبه چې ورنځ دوسه بیا هیڅ شای نه نو په ظاهره خو بشکاری د دوه خپل اعمال نیک ښکاری خو استای چې شای نه الله نور السماوات والارض الله تعالی نور د اسمانو ادم زکیدا دالته نور نه مراد د مؤمن زړه وال نور ایمان مراد ده مثال نوره مثال د نور ده کمشکات فیها مصباح دا پشان ته دی و تاکیدا لکه په تاکی چې لالټینی المصباح فی زجاجه لالټین اپ شیشه چمنی چې بنی الزجاجه کانها کوكب دری اغه چمنی داسې پړکیږي ستوري غونډه یو کدو من شجرة مبارکة چې آب بلکړل سلی لشجرة طیبین چې زیتون بوټای دا لا شرقیه ولا غربیه معنا کو چې نه شرقیه یا نه غربیه یکادو زیتها یدویو قریب ده چې تیل دې دغه دی ویوال آب بلسی ولو لم تمسسه نار اگر کلا اتلای اور ایغه مسکړی نه دینه مخ پړکوي نور علی نور مثال میں تپیش یهدی الله لنوره من یشاء ہدایت کوي الله تعالی خپل نور ته چې چاته خوشي ويضرب الله الامثال للناس بیانوي الله تعالی مثالونه خلقو لپاره چې وستو کومه کټګری چې جان راولوي والله بكل شيء عليم الله تعالی هر شي نه خبر ده چې دا مثال الله تعالی ورک الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح په دې چې زاد المسیر درې خبرې نقل کړي دي دا یو تفسیر ده اوله خبر دا ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نور تشبیه ورکړي ده هغه ولالټین سره هغه یو بلف سره چې شپړ کېږي
نو وایي فالمشکات نو دلته هغه چې موږ تاکی والا معنا وکړله تاکی نه چې مراد ده وایي د مشکات نه مراد پیغمبر علیه السلام ګیډه مبارکه ده وایي مصباح نه چې مراد ده الالټین هغه رڼا وایي دې نه هغه نور مراد ده چې د پیغمبر علیه السلام کوم په زړه چې و وایي الزجاجه نه چې مراد ده هغه شیشې نه وایي دا د پیغمبر علیه السلام زړه ده یعنی شیشه د پیغمبر علیه السلام زړه ده هغه چې نه یو نور ده ا شیشه د پیغمبر علیه السلام په هغه ګیډه چې په سینې چې پراته ده نو چې چا دغه نور نه چوره فایده واخیستله شجره مبارکه ذکر راغی وای دینه چوک مراد ده معنی دغه مبارک بوټي تیل له وجنه د دیوه بلیږي اوس د مبارک بوټای چوک ته وای دینه مراد ابراهیم علیه السلام ده ځکه چې ډېر انبیا د ابراهیم علیه السلام له نسل نه دي که یهودیان دي او موږ د ابراهیم علیه السلام په مذهب یو که عیسایان دي امور خو په هر مانځ چوایو اللهم صل چوایو لا شرکیت ولا غربیت دې چې معنا ده یعنی نه دا يهودي ده نه نصراني ده نه يهودي ده یا پیغمبر علیه السلام دین نه د يهوديانو غوندې ډېر سخت ده چې ګناه به په چوکټ لیکلې و کپڑا به بیلماز اصله پرې کوله به چې چا به نقصان درک نقصان به ورکاو د معافي وال آپشن نه و بچي مړی په بدل چې مړای چامیټ په بدل چې چامیټ چې چیرته جمعهتون او ما سیوا د جمعهت نه لمونځ نه کېده انا د عیسایانو غوندې ده چې انتهایی هغه نرم مزاج دین ورته وایا منه که چا به په مخ چامیټ درکړل چې به دیوتیان نه بل به دی ورړاو نو موږ ول شه د دین لا شرکیتین ولا غربیتین نه د يهوديان والے غوندې ده نه د نصارا والے غوندې ده چې د موږ ویل یکادو زایتها یدوی او ولو لم تمسس هنار وای قریب ده چې دا تیل خپل بلسی اگر کدا اور ټچ کړی دی وای دینه چې مراد ده وای یکاد محمد یتبین للناس انه نبی ولو لم یتکلم وای پیغمبر علی السلام کچاته نی ویلی خپل به پته خلکو ته ولګی چې دا پیغمبر ده دا خو داسې ټاپیک راغی چې دا اوس په 2 منټانو دای 4 غنټو چې اوس نه ختمېږي چې پیغمبر علیه السلام پیدا کېده دالته د چاته وتیلو چې پیغمبري په ما ایمان راړو چې مور فرمایي چې ما د روم د فارس او د قیصر او کسرا هغه محلونه ولیدل بهرحال په دې باندې به سبا ان شاء الله غوړو چې پیغمبر علیه السلام ای چاته نو وایي لکه ابتدایي چو حالات په بیانو چې پیغمبر علیه السلام لا معصوم ده چې جرجیس راهب وتوای چې دا پیغمبر دا واپس مونږه وغیرہ وغیرہ خبر میں خالی دا کولا چې نه جان ته غریبانو وایو نه جان ته بدبختی وایو لوی خوش قسمتي پیغمبر امتیان الله تعالی موږ پیدا کړیو چې ناشکری نه وسی مړی لا کما لا زیاته لا پیسې کمې لا زیاته لا روغ صحت خالی دا خبر کوم روغ صحت پر یو واقعیا بیانوم بیا بس کټیم پورا سب بیا گزاره کو وای حضرت ابو هريره فرمای رضی الله تعالی عنہ یو زنانه را پیغمبر علیه السلام ته چې دا بیماری مې دلش کی دوا ورته وکړه پیغمبر علیه السلام ته فرمایل چې وا سودا نه وکړو و یا رسول الله خوښه مې ده کو وای زه دوا وکړم بیماری دې شاسي دا کیسه دې خوښه ده کته صبر وکې په دغه تکلیف باندې ازه تا سره لیکل وکړه چې الله تعالی به جنت درکې بغیر د حساب کتاب نه کوم ځای چې مو بوته الله چې اوس ته شو سو دنیا ډیره لري ده نو دغه صحابیه زنانه ویله چې دا خو دوره قدر زندگی ده دا به زه بیماری سره گزاره وکم ته ما ته دعا وکړه چې الله مې بغیر د حساب کتاب نه جنت ته بونځي مقصد مې دا ده چې دا داسې یو دین ده چې روغي هغه نعمت ده چې بیمار صبر په وکي هغه نعمت الله تعالی مې دی ربنا فاغفر لنا ذنوب